بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې یاره مونږ کلاس سٹارټ کړی دی د خطاطۍ او انشاءالله د هغې به مونږ ویډیوګانې هم کوو، نو هغه به تاسو په یوټیوب باندې هم ګورئ. نو چونکې هغه اولني 3 سبقونه چې وو د هغې ویډیو مونږ نه وه جوړه کړې، نو معذرت خوایم. اوس به هغه انشاءالله زه تاسو ته دلته جدا جوړه کړم. اولني 3 سبقونه چې دي انشاءالله یو ویډیو به زه تاسو ته جوړه کړم، او بقیه بیا چې زمونږ کوم څلورم سبق دی یعنې د جیم چې زمونږ کوم سبق دی د هغې ویډیو مونږ شروع کړله، نو هغه به بیا چې هغه کوم ځای کې مونږ کلاس اخلو، چا ته زه کلاس اخلم هغه ځینې به زه ویډیو کوم انشاءالله تاسو ته به زه اخلم. او دا اوس زه تاسو ته پرسنلي د اولني 3 سبقونه چونکې مونږ نه وویلي، دا زه تاسو ته اوس شو کوم. کوم کسان چې زمونږ نه زده کړه کوي د یوټیوب د لارې غواړي چې مونږ خطاطي زده کړی، نو هغه له به څه کول پکار وي، کوم شیزونه به تاسو ته پکار وي. یو به تاسو ته بالکل ساده کاپي پکار وي، کومه چې د حساب کاپي وي، مونږ چې د ریاضۍ کاپي وایو، ساده پاڼې چې کرښه پکې نه وي. دویم به تاسو له یو پیمانه پکار وي، دریم به یو پنسل پکار وي، او څلورم به یو کټ پین پکار وي، او پنځم به ورسره توره صحیح پکار وي. ټیک شوه، توره صحیح وي اشنه صحیح، خو چې صحیح ښه صحیح وي چې پاڼه نه خرابوي. او کټ پین ښه ساده پین نه کټ پین چې تاسو لږ پریکټس وشي بیا خیر دی، په ساده پین هم تاسو خپل خط لیکلی شئ. دا شیزونه چې تاسو کله ځان ته پوره کوئ، نو نن به زموږ اولنی سبق وي خط. نو زه تاسو ته لیکم چې یعنې خط څه ته وایي، تاسو به پیژنئ خط. زه تاسو ته دلته لیکم چې یاره اولنی سبق دی زمونږ، مونږ به نن زده کړه کوو د څه د خط، چې خط څه ته وایي. ټیک شوه، خط به زه تاسو ته ولیکم چې یعنې تاسو به نن به زمونږ اولنی سبق دی خط، تاسو ته دلته لیکم چې خط څه ته وایي. ټیک شوه، دا ما ولیکه، دا زمونږ اولنی سبق دی، نن به مونږ زده کړه کوو چې خط څه ته وایي. ټیک شوه، خط به مونږ پیژنو. او د خط څه فایده وي، د خطاطۍ په اصولو کې د خط څه کردار دی. ټیک شوه، نو دا شیزونه چې دي دا من تاسو ذهن کې دا اولنی سبق دی ستاسو، دا ډېر اهم ترین سبق دی. ټول بحث به زموږ وروستو په دې وي، په څه به زموږ بحث وي وروستو، ټول بحث به زموږ په خط وي. خط څه ته وایي؟ خط دې ته ویلی کېږي دا کوم چاک چې ما لاس کې نیول دی، د دې سر نه واله تر دې سر پورې دا څومره فاصله چې دی ته خط ویلی کېږي. دا یو خط دی. دا که د چاک وي، دا که د پین وي، دا که د برش وي، دا که د لرګي د قلم وي، دا یو چې تاسو کېدی، تاسو چې خپل پین هم داسې کېدی. ټیک شوه، د دې سر نه واله تر دې سر پورې چې کومه فاصله ده دې ته څه ویلی کېږي، دې ته ویلی کېږي خط. ټیک شوه، دې ته ویلی کېږي خط. خط تاسو وپېژنده چې خط کوم څیز تاسو سره لاس کې وي، په څه چې تاسو لیکل کوئ، که هغه برش دی، که هغه چاک دی، که هغه مطلب دا دی چې پین دی یا د لرګي قلم دی، نو دا څومره فاصله چې ده د هغې د ژبې د نوک چې څومره فاصله ده دې ته ویلی کېږي خط. دا یو خط وي، دی باندې د خطاطۍ په اصولو کې ناپ تول کېږي، یو حروف پرې تللی کېږي، خو به ټول دا بحث راځي چې خط څه ته وایي. اوس د خط څه کردار دی، نو د خط دا کردار دی چې دا خط که موږ داسې والو دومره پینډ او دومره نری، تاسو د خطاطۍ په اصولو کې دی باندې دومره پینډ لیکل یا دومره نری لیکل، د ټولو نه کمزورې دومره نری لیکل پې تاسو کولی شئ، یا د ټولو نه پینډه دومره پینډه لیکل تاسو کولی شئ. دا تاسو سره ناپ دی. اوس یو سړی وایي زه د دې نه زیات پینډه لیکل په دې کوم، نو دا د دې خط نه اوښتل دا ټیک نه دی. اوس دا د خلاف ورزي ده د خطاطۍ د اصولو نه. یا یو سړی د دې نه زیات نری لیکل، دومره بیخي دومره نری لیکل کوي، یعنې د دې نه چې په نری شي، د دې نه به نور څنګه نری کېږي، د دې نه نری لیکل آخري حد به یې دا وي د نریوالي او زیاتره پینډه چې نو اوس د دې پینډه والي یا د دې نریوالي خپل ځینه دي. ټیک شوه، خط باندې به ته پینډه کوم ځای کې لیکل کوئ، حرف به کوم ځای کې پینډه کېږي، هغه به وروستو راځي. یو حرف به انشاءالله بیا زه تاسو ته ښیم چې یاره دا حرف دلته پینډه شو، دا حرف دلته نری شو. ټیک شوه، نو د دې خپل ځینې دي، خو آخري حد به یې دا وي خط موټوالی به دومره وي. ټیک شوه، او نریوالی به یې دومره وي. خط باندې تاسو دا سایز اغستی شي، دی به تاسو له ناپ تول کوي، دا به ستاسو سایز وي. ټیک شوه، دا تاسو وپېژنده. او خط چې دی دا به بالکل مربع که موږ داسې یو طرف ته کیږو، داسې بل طرف ته کیږو، داسې بل طرف ته، او داسې څلور، نو دا به موږ سره صحیح دا به یو خط وي. دا یو خط ویني، هر طرف ته که دی موږ ناپ وکړو نو دا به بالکل مربع یو خط وي. ټیک شوه، نو دا سره دا زموږ سره خط دی. بیا به اخوا دی باندې به ناپ تول، نو چې خط ستاسو ذهن کې کښېني، زه به بیا ټول بحث کوم خط چې خط دا دومره خط او دا دومره خط دا دومره، چې تاسو خط پېژندلی وي چې خط څه ته وایي. ټیک شوه، دا زموږ اولنی سبق شو. انشاءالله نیکسټ سبق به زموږ وي الف او هغې باندې له پاسه مد سره د اصولو انشاءالله تعالی چې الف په څنګه زده کوو، هغې دپاره به څه کول پکار وي موږ ته. ټیک شوه، والسلام.